چې په کم انسان کې د الله یره راله دی به قتل نه کوي، دی به غلا نه کوي، دی به زنا نه کوي، دی به پردی مال نه خوري، دی به مسلمان ته نقصان نه رسوي، دی به غیبت نه کوي، دی به چغلۍ نه کوي، دی به تنهایۍ کې هم ناست وي که نه دی به داسې غلط سوچ نه کوي، تصور به هم چې کم نن هغه د ټیک وي، خو چې د الله یره د الله یره خو د الله تعالی یره چې کم ده که نه الله دې موږ ټولو ته را نصیب کړي. نو مولانا صاحب یق صاحب چې کوم دی شاه منصور الله تعالی دې وله عمر کې برکت واچوي. یو ځلې دغه کې تقریر کې وی ما ته چا وی چې ځان سره ټوپک مار نه ګرځې لکه خلق چې کوم نه هغه لګیا دي نن خو یو پیشن جوړ شوی دی، یعنې یو پیشن جوړ شوی دی وی خامخا څوک درته نقصان راونه رسوي. هغه ورته وی چې کله ټوپک مار وساتم وی بیا به مې اعتماد په هغې باندې د الله تعالی هغه په ذات چې مې کوم اعتماد دی د الله تعالی چې کومه پناه ده د هغې باندې به مې بیا یقین دومره نه وي وی اوس مې د الله په ذات باندې اعتماد دی الله مې ساتي ښه. نو لهذا زما په خیال د ټوپکبار نه مضبوط او د هر څه نه زیات طاقتور چې کوم ده دا د الله پناه ده. بس د الله تعالی نه پناه غواړئ نو هر څه نه به مو ساتي چې کوم الله حضرت ابراهیم علیه السلام په اور کې ساتلی شي دغه الله ستا چې کوم نه حفاظت نشي کولی. کوم الله چې حضرت یونس علیه السلام د مۍ په ګېډه کې ساتي دغه الله به ستا حفاظت نه کوي. کوم الله چې د 313 مسلمانانو بې سر و سامان د هغې امداد کوي د هغې حفاظت کوي نو ستا به نه کوي. چې کوم الله د حضرت نوح علیه السلام په طوفان کې د هغې 82 کسانو حفاظت کوي نو ستا به نه کوي. خو لیکن د الله تعالی په ذات یقین پکار دی ښه یقین پکار دی. او چې کله مو د الله په ذات باندې یقین وي که نه د اسبابو بلکل یره به مو پړه کینی او چې د اسبابو یره مو پړه کینی که نه دغه کمال توکل دی. صحیح شوه. الله یره چې د کم انسان پړه کې راله که نه هغه به چرې چې کم نن هغه د ګناه طرف ته قدم نه اخلي د هغه پړه کې به د ګناه اراده نه راځي هغه دماغ به د ګناه متعلق سوچ نه کوي. خو چې پړه کې د الله یره او چې پړه کې د الله یره نی هغه په قانون نشي را کنټرول کولی هغه په سزا نشي را کنټرول کولی. ځکه اکثر په دې سکول کې چې کوم استاد ماشومان ډېر ووایي که نه نو بعضې ماشوم پکې داسې چې هغه کلک شي هغه له بیا چې څومره سزا ورکوي نو هغه له مزه ورکوي ښه چې څومره وله سزا ورکوي نو مزه ورکوي. نو بهرحال سره په سزا او په قانون باندې دا شی نشي کنټرول کولی. د هغې دپاره بنیاد دا ده چې د الله یره پکار ده او چې د الله یره پکې راله هر څه به ټیک شي ښه. ځکه ترې چې په کوم انسان کې د الله یره راله دی به قتل نه کوي، دی به غلا نه کوي، دی به زنا نه کوي، دی به پردی مال نه خوري، دی به مسلمان ته نقصان نه رسوي، دی به غیبت نه کوي، دی به چغلۍ نه کوي، دی به تنهایۍ کې هم ناست وي که نه دی به داسې غلط سوچ نه کوي، تصور به هم چې کوم نن هغه د ټیک وي. خو چې د الله یره د الله یره خو د الله تعالی یره چې کوم ده که نه الله دې موږ ټولو ته را نصیب کړي. نو او چې د الله یره یو انسان ته د کمال درجې نه حاصله شوه دغه یو لوی دولت دی ښه. الله تعالی دې زموږ پړونو کې خپله یره پیدا کړي.